أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة او هاغ زنانا چرات للوکی هغی الفاحشة گناہ تا بے حیائی تا من نسائکم د زنانو استاسنا فاستشهدو نو پس طلب کئی گواہان اے حاکمانو علیہن پدوی باندے اربعتا منکم سلور ستاسنا ایس سڑو اے نارینو فَإِن شَهِدُوا پس کجرت دوی گواہی وکی فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ نپس بیا بند کئی دوی لرا اساری کئی دے زنانو لرا فی البیوت پکورنو کے حتی یتوفاہن الموت آن تردے چ اچتی کی دوی لرا مرگ مڑیشی او یجعل اللہ لہن سبیلا او یا پیدا کی اللہ تعالی دوی دپار سلار قانون حغن نازل شی والذان یأتیانها منکم او حاغت وکسڑی چرات للو کی دوی دے گناہ تا منکم ستاسنا دے بے حیائیتا فآذوہما نبس سزا ورکی دوی لرا اے حاکمان فَإِن تَابَا پس کچرد دی دوار توبو باسی وَأَصْلَحَا او اصلاحو کی خپلا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا نبیا مخوار وید دوینا بیلا رخشی گئی ان اللہ کان تواب الرحیما بے شکا دے اللہ تعالی خطوب قبل ان کے اور رحم کو ان کے انما التوبت علی اللہ للذین بے شکا قبولیت توبے دے پا اللہ باندے للذین دہاغ کسانو دبارا یعملون السوء بجہالت چوکی حغی گناہ لرا بدئی لرا بجہالت پنا پویتیا سرا ثم یتوبون من قریب او بیا توبو باسی دوی زر نزدے وقت کی فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس دغ کسان چی دی رجوع رحمت بکوی اللہ تعالی پدوی یا رجوع قبولیت توبے بکوی اللہ تعالی پدوی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او دے اللہ تعالی علم والا او حکمت والا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ او ند توبہ دہاغی کسانو یعنی نقبلی کی توبہ دہاغی خلقو یعملون السیئات چی عملون کی دوی بد مسلسل گناہن کی حتی اذا حضر احدهم الموت آن تردی چی حاضر شی یو کس دوی تم مرگ وقت زنکدن شروع شی قال نوئی دے انی تبت الآنا بے شکا ما توبی استلی دوس وللذین یموتون وهم کفار او نقبلی کی توبہ دہاغی کسانو یموتون چمری دوی وهم کفار پدا سے حال کی چوی دوی کافران اولئیکا دا خلق چی دی اعتدنا لهم عذابا علیما من تیار کڑے دے دوی دبارا عذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنوا اے حاغ کسانو چی ایمان مراوڑے لا یحل لکم حلال ندستاسو دبارا جائز ندستاسو دبارا انترث النساء کرہن چتاسو پا میراث سرواخ لئی زنانا کرہن جبرن پزورا
ولا تعذلوهن او ممنع کوي دوی لرا مهساروي دوی لرا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن چې دوی واخلي دوی ووسي ببعض ما بعض هغه مال هغه مہر آتیتموهن چې تاسو ورکړی دی دوی لرا الا ان یاتین بفاحشة مبینہ مگر په هغه صورت کې چې کله راتلل وکړي دوی هغه ګناه ظاهر تا ګناه ښکارتا نو که په دغه ګناه کې ککړه شوه بیا ته مہر بطور خلع اسارولی شي وعاشروهن بالمعروف او ژوند تیروئ د دې زنانو سره بالمعروف په ښکلي طریقې سره فإن کرهتموهن فس که چېرته تاسو بد ګڼئ دې زنانو لره فعسى ان تکرهوا شیئا نو بس امید دی چې تاسو به بد ګڼئ یو څیز ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حالانکه کېښودلی به وي الله تعالی په هغې کې خیرونو ډېرو لره وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ که چېرته اراده لرئ تاسو ای نارینهو د بدلولو د یوې بیبي په ځای د بلې بیبي چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي د هغې په ځای د اراده وي چې بل نکاح وکړم وآتیتم احداهن قنطارا او ورکړي وي تاسو یو د دغې زنانو ته قنطارا ډېر شی مال بطور مهر فلا تأخذوا منه شیئا نو بس ماخلی ای نارینو منه د دغې مهر نه شیئا ذره برابر ټول ورله ورکه اتأخذونه آیا تاسو اخلی دی مہر لرا بہتانا بطور ناحق و اثما مبینا او بطور گناہ ظاہر وکیف تأخذونه او سرنگ بتاسو اخلی دا مہر وقد افضا بعضکم الى بعض حالانکہ نزدیکت کڑے دے باز استاسو بازو تا وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا او اغستلی دی دغ استاسونا دغ بیبیانو اغ وعدی پخی وعدی مضبوطی وَلَا تَنْكِحُوا او نکاح مکوی تاسو ما دهاغ سرا نکح آباؤکم چی نکاح ور سر کڑے دے پلاران استاسو من النساء د بیبیانونا د زنانونا الا ما قد سلف مگر هاغا نا کم چی تیر شوی تیر در تب مافتی انہو کان فاحشتا و مقتا بیشکا دا نکاح دا میرنی مور سرا فاحشتا دا سخت گناہ و مقتن او دے دا سبب دا غضب دا اللہ دا خفگان دا اللہ وساء سبیلا او دیر بد لار دا